ها مولوی صاحب تخپل مدرسه ډیره ګرانه که زما مدرسې ته ښځې راځي دا معزز دي او که جومات ته ځي وایي دا بې عزته دي دا بې حیا دي دا دي دا الله دې چېرته نوڼۍ که الله دې ذلیل او رسوا که چې سوالونه په دې لارو کوڅو کې راټولې خلکو ته د الله د نبي د احادیث دومره سپک کړه یو صحابي پاڅېدو او چې کله عبدالله بن عمر دا خبره وکړه چې ښځې دې راځي جوماتونو ته چا ورته پلار دې منع کولی نه وایي زما د پلار خبره به نه چلېږي خبره به د چا چلېږي رسول الله صلی نو بلال ویلې ما ته خو د خپل نیکه خبره ګرانه د چا د عمر رضی الله تعالی او والله لمنعهن مونږ به منع کوو ځکه عمر ویلو چې دا ښځې به نه راځي حالانکې هغه خبره کې ډېر وضاحت ته زه فاصله بیانوم عبدالله بن عمر دې زوی ته ورپاسېدو قسم په الله که د قیامت د ورځې پورې زه ستا سره خبرې وکړم وایي د مرګ د ورځې پورې د دې زوی سره ورانه وی چې زه تا ته د الله رسول یم او ته ما ته وایې چې زه به یې خامخا منع کوم الله ویلې د الله رسول وایي لا تمنعوا مع الله د الله وینځي جوماتونو نه مه منع کوئ او ته یې منع کړې ښه چې ته داسې وایې چې د ښځې د کور عبادت په کور کې غوره دی که نه او اعتکاف په ښځه کور کې کوي ولې ځکه عبادت د ښځې په کور کې څه دی غوره دی نو بیا دلته دا اعتراض واردېږي چې دا ښځه بیا بیت الله ته مه بوځه ښځه بیت الله ته ولې بوځي په کور کې غوره دی که نه کور وله یوه کوټه جوړه کړه هغې نه دې تاویږي هغې نه به تاویږي نه غري نه یې تاوهه راتاوهه څه له دومره خرچه کړي ځکه عبادت د ښځې په کور کې څه دی دا به خبره یاد وساتې قیاسونه به په دې باب کې نه جنګې چې تا ته د الله د نبي ښکاره دلیل راغلی چې ښځه په جومات کې اعتکاف کولی شي جومات نه باري تا رضا نه یې پخناخان دې جوړ کړی دی چې مونږ قیاس کوو قیاس یې په جب کې کېره د 2 روپو قیاس یې هم نه دی څوک دله پې 2 ګولې ټاپیار هم دله پې څوک نه درکوي دس از قواله قیاس راوړی او د الله د نبي ناشنا احادیث ښایسته احادیث چې د خلکو ایمانونه سیوا کوي هغه نبي خلکو ته په جوماتونو کې څوک ناشنا